شرک الله اللهم صل على محمد صلی الله علیه وسلم مقصود کائنات محبوب کائنات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپل امت باندې څومره احسانات تیر شوي دي او دي داسې احسانات نه د یو پلار په خپل بچي باندې شته دی داسې احسانات نه د یو مور په خپل بچي باندې شته دی داسې احسانات نه د یو بادشاه په خپل رعیت باندې شته دی د دغه احساناتو آسان او یو واضح دلیل چې نن پر قوم کې هر هغه ګناه موجود ده چې د هغې په وجه او په سبب باندې قومونه هلاک شوي دي د هغې په وجه باندې سابقه هلاک شوي دي محترمو نن په دې قوم کې د مور او پلار بې ادبي موجود ده نن په دې قوم کې د انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام توحید وارثانو توحید موجود دی نن په دې قوم کې د وکیل ژبه په پیسه باندې بدلیږي نن د دې قوم د چیف جسټس هغه قلم په پیسه باندې د یورپی یونین د هغې په دباو باندې بدلیږي نن د دې قوم نوجوان نسل مذهبي طبقې ته سپک نظر کوي نن په دې قوم کې د ناب تل هغه کمی زیاتې موجود دی محترمو موتا بیا هم نه غرقېږو په موتا باندې بیا هم د اسمان نه کاڼي نه راورېږي په موتا باندې دا ځمکه بیا هم نه شلېږي دا ولې دا د مقصود کائنات محبوب کائنات حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په توفیل او په برکت باندې بچیو محترمو د دې احساناتو بدلم پکار ده د دې احساناتو بدله څه ده په هر مسلمان باندې په هر آن کې په هر لحظه کې د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ناموس او د ختم نبوت د دفاع دپاره هر وخت आवाज اوچتول جان قربانی کول مال قربانی کول دا لازم ده محترمو نن دا خلق د دې نه دي خبرو چې عقیده ختم نبوت دا څومره د اهمیت حامله عقیده ده دا څومره اوچت مقام او مرتبه والا عقیده ده موږ ورته وایو تاسو لږ وروسته لاړ شئ د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم اجمعین د هغې دور وګورئ حبیب ابن زید لاړلو دا ټریفیک والا خدمت کې درخواست دی موږ ټریفیک بندو ټریفیک بل طرف ته واړوئ موږ ټریفیک بندوو دا کسان چې دا پرالي وړي